أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. سورة العنكبوت 60 نمبر آیات. د دې 60 نواله 63 پورې عقلي دلیلونه ذکر کیږي د الله تعالی په ذات او په صفاتو باندې چې دا اصل کې توحید دلایل دي او د دې سره سره د خبرې ته اشاره هم ده چې مخکې د هجرت باز تر شی او چې تاسو د اسلام لپاره هجرت وکړي او د خپل دین باندې عمل کولو لپاره نه باقي سوالات وشي البته بس رزق څنګه پیدا کوي روزګار به څنګه کوي نو ورسره د هغې جواب هم شو چې تاسو ډېر مخلوقات یې نه چې هغه دومره کمزوري مخلوقات دي چې خپل رزق په خپله باندې حاصلولی نه شي پیدا کولی نه شي بیا هم دغه مخلوقات د ولګي نه مري چې کوم کس د الله تعالی دین لپاره هجرت وکړي هغه د کوم ځای نه د ولګي نه مړ شي چېرته نه مري او هم دا دلیل عقلي دی د الله تعالی په ذات او په صفاتو باندې چې د الله تعالی په ذات په اعتبار سره هم واحد لا شریک دی او په صفاتو کې هم تنها دی یوازې همدغه صفتونه الله لري بل څوک نه لري نو الله تعالی وکأي من دابة او ډیر د ژوندي سرونه دابه كل ما يدب على الارض فهو دابه هر هغه شی چې په دنیا کې ګرځېدي را ګرځېدي شي نو هغه ته دابه ویل کېږي چې صاحب پښتو کې د ژوندي سره نو دغه دابه د کچي میګي نراواله ونه صد آتی پورې د غټو غټو حیوانات پورې ټول دابو کې راځي پښتو کې خلک تعبیر کوي په ژوندي سره نو کوم سيزونه چې ژوندي دي نو ډېر د ژوندي سرونه لا تحمل رزقها نشي حاصل ول خپل رزق خبره من رزق پیدا کولی نشي الله يرزقها الله تعالی او ته همدا شان رزق ورکوي الله تعالی دې ساتي وياكم تاسو ته هم رزق درکوي یعنی تاسو چې کوم خپل کار کسب باندې نازي کوي او خیال هم دا چې کنده زمون د ژوند زراعي دي دا نه نو لګي نه مړ شو دا خبره هم غلطه دغه الله تعالی تاسو ظاهري اسباب جوړ کړی دي دغه رزق درکوي کله اسباب نه دي بل ځکه نه درکوي د بل ځکه نه درکوي هوتا وجنی نه ولئن سألتهم کته تاسو کې ردوینا من خلق السماوات جا پیدا کړی اسمانونه ولارد زمکه وسخر الشمس والقمر او مسخر کړی تابع کړی د نور او سپوږمۍ ليقولن الله خام خبر ته واجد الله تعالی فانا يفكون بیا دوی چرته کې اړول کیږي چرته کې ګرځول کیږي دغه دلیل اعترافي ویل کیږي هغه دلیل چې مخالف اقرار هم کوي او مخالف هم رواني نو مشرکانو دا منله چې د اسمانونو مالک الله تعالی دی منله د څه پویدل چې رزمکه خالق مالک الله د انوار رسمي د نظام مالک خالق الله تعالی دی لیکن دې باوجود د الله تعالی نه منله د بوتانو یې منله د بوتانو پسې نو الله تعالی ډېر تعجبي انداز باندې ذکر کوي چې فانا يفكون دې چرته اړول کیږي د سينه وې دې چرته کې اوړي دا معنی نه ده چې کله اوړي نو دې معنی دا چې دې خود مختار دي بخپل طبيعت اوړي راوړي یو بکون نو دې خود مختار نه لري خو ذهني غلامان دي د بل چا په وینا باندې بس به کوم تر باندې چا بوتل آزاد خلک نه ذهني آزاد نه دي نو دوی غنور حقارت او کمزوري ته پکې اشاره شو چې ناقل استعمالي ناس باندې کتابونو رهنمایي حاصلې په دستور خلکو بس روان دي بس الله يبسط الرزق لمن يشاء الله تعالی پر خیر رزق چالم چو غواړي من عباده د خپل بندگانو نه ويقدر له او رقم او پاندازه کوي در لپاره چا د پر رزق ډیر زیات فراخ شي ډیر زیات مالداري لري ډیر زیات فراخي د مال لري او ډیر خلک د څه په اندازه رزق ورکړي دومره چې بس ولګي نم ډیر زیات وسره هم نه گزارش تر کېږي ته يقدر ویل کېږي نو د رزق د پر خول اختیارات او قدرت او دراکمولو اندازه کولو اختیارات او قدرت خالص د الله تعالی سره بل مخلوق کې د هیڅ سره هم نشته نو چې کله د دوی صفاتونه هم د الله سره شو د انسان غټ ضرورت هم دغه ده نو بیا هم ثابت شو چې د بندګۍ لایق صرف الله تعالی د مخلوقات د سره نه دي ان الله یقینا تعالی بكل شيء علیم بهر سمانی خبر دی الله تعالی د هر سره خبر دی بهر څه دی الله د غیر مشتج د صفاتونه بل څه نه لري نو دا هم دلیل اعترافي دی د کافرانو د طرف نه کافرانو د منل رزق ورکول ولا ذات الله تعالی ولئن سالتهم كتو سوال وکړه دوی نه تاسو وکړه دوی نه من نزل من السماء ماء سوق نازل اې د اسمان طرف نو بو باران سوق راوړي
فاحيا به الارض بيرا ژوند کی بدی معنی ازمکه من بعد موت یا ورسته د مرګ د هغینا ليقولن الله نخام خبر تو وای چې الله تعالی تاکیدی کلام دی ليقولو کی دا لام هم تاکید د فار راځي لن کی دا نون د شد ولا نون د هم تاکید د فار دی دو تاکیدونه جمله کی جمع شي دا پوخ تاکید دی دا خبر یقیني دی بل جواب نه درکې هم دغه جواب درکې چې ليقولن الله خام خبر تو وای دا کارونه ټول الله تعالی قول الحمد لله نو ورته وای ټول صفاتونه د خدای توب خاص الله لره دي چې دومره لوی صفاتونه لري نو خدای توب صفاتونه هم بدی الله سره دي بل چا سره نشته بل اکثرهم لا يعقلون بلکې اکثر خلک پويږي نه اکثر د دوی نه لا يعقلون عقل نه لري چې عقل نه لري نو صفاتونه د الله تعالی مني او غلامی او تابعداري د بل چا الله تعالی د مقابله کې دا د عقل د ناقصوالي یا د عقل د نشوالي وجده عقل د انسان خرابي کې د ګناهونو په وجه باندې خرابي او د دې معنی ډېر ثبوتونه او شواهد شته خوراکونو سره تعلق شته د حرام سره حلال سره تعلق شته دغه شان د کې د ګناهونو سره تعلق د عقل خراب شي دا خلک په دنیوي امور باندې وسحاده پوری پويږي مهارت په لري لیکن بدینی کارونو کې د الله تعالی ذات او صفات قدرتونو باره کې په روحانياتو کې بالکل ډیر لاندې کارنه په اسماني به ذهن کار نه وما هذه الحیات الدنيا او نره دا ژوند د دنیا الا لهو ولعب مگر دا یو عبث او فانی سیز دی کم ژوند د دنیاوی ژوند چې د دین د لپاره استعمال نشي نو دغه ژوند بیا یو بے فائدې او یو فانی سیز ثابتېږي فانی خو پر حال باندې او چې دین د لپاره استعمال نه کړي نو دا بے فائدې شي فائدې د سره فائدې نشي ځکه دنیاوی ژوند د لپاره د آخرت حاصل کړي آخرت حاصل نکو او ژوند درنه د ستیر شي ضایع نو بالکل بے فائدې شي چې څه شي دي جوړ نشي دا چې مضمون ته ویل کېږي تزهید عن الدنيا چې دنیا سره دومره مینه مکوي دنیا سره دومره زړه مت اړای چې تاسو په کې خپل اسلام او دین نه باغیان شي محروم شي غافل پاتې شي ځکه دنیا د چا سره فائدار نه پاتې کېږي بیا عباس اب بے فائدې شي ثابتي الله هغه شي ته ویل کېږي چې صرف زړه په مصروف وي او یو زړه په مشغولتیا راشي بس نور څه پکې نه لکه د لاس لوبش ولې تاش لډو چې خالد زره په مصروف دي نو اخو په څه شته یو شی پکې نشته لعب هغه شی ته ویل کېږي چې کم پانی بقا نه لري معمولی وانه کې ټیمي بیا ختم شي لکه د وبو د زک په شان نو دنیا هم دغه شانته کې واخله چې کله د دین د لپاره د استعمال کړو بیا خوشي دي بیا خو د دنیا مزرعه الاخره دنیا د اخرت لپاره د کروندې یو چانس دی خوشي دي او چې دین د لپاره استعمال نشو نه بیا بے فائدې او فانی سز دي اس شي نشو البته وبال دی وبال په دې طریقه باندې د جساب سر باندې د انسان الله تپوس د ژوند د صحت د فراغت د هر څه بدن تپوس کې داسې دونه مې درکړي او تاسو کې څه کړي دوسه دې نه کړي پورا حساب الله تورکی دا دوباره انسان لپاره وبال ثابتېږي نبی کریم صلی الله علیه وسلم خبر دعاګانې کې بدا دعاګانې هم مختلف چې اللهم انی اعوذ بک من اضاعه الوقت اے الله دا وخت ضایع کېدل نه مې وساتي دې نه پناه غوښتله پته لګي چې وخت ضایع کول لوی عیب خپل قیمتي ژوند په دوه سيزونو کې لګي خپل مقصد د لپاره چې هغه دین د خپل ضرورت د لپاره چې هغه دنیا د بلکې خپل ژوند خرج کړي بس او په اعتدال سره دنیا د لپاره دومره زیات هم نه چې دین پکې پاتې شي دین کې دومره مصرف کېدل هم نشته چې دنیا کې ته محتاج پاتې شي ولګي د غربت او رسوال محتاج دي سي هم نه بلکې د اعتدال په اندازه باندې خپل ژوند بر دین او دنیا د دوه لپاره خرج کړي دا پکې د دین علاوه چې کوم دین اسه وخت ضایع کول دي ځکه تل هغه ځکه تل هغه چې کوي دي لوبي دي میچونه دي تماشې دي د ژوند الله تعالی پورا تاسو کې دي خلکو وان الدار الاخره یقینا کور د اخرت لهي الحيوان خامخدا همیشه او دایمي دي اخرت ژوند د همیشه دي نو په دنیا دي زایش ولا دنیا کې چا او وجلې هم دنیا د نه پاتش نو بیا هم تب شهید شي ایو بل ژوند ته منتقل شي ختميږي نه عام خلک سکو در خلک بيدنه خلک په پلان کې ایکسپایر شي کله مرشي انسان ایکسپایر کیږي نه د یو جهان نه بل جهان ته منتقلیږي اول عالم الارواح کې بیا داغینه بعد چې کوم د مور خټه ته منتقل شو داغینه بعد بیا عالم الدنیا ته راغی په عالم برزخ ته سفر شي او د عالم برزخ نه په آخرت ته سفر کیږي د سفر د ختمېدل نه ایکسپایر کېدل نه دي نو الله تعالی وایي چې کور د آخرت خامخا دا همیشه ده لو كانوا يعلمون کاش داخله پویدل دي خلکو علم وې پویوي او دي خلکو عقل وکار کړي پوي شوی به چې دنیا عارضی آخرت همیشه ده نو هغه چې په آخرت کې پکاريږي هغه د زیات اهمیت پکار دی کوم هغه چې کوم دنیا د پاره دی
هغه ته لکه اهمیت پکاره دا پانی دی پانی په مستقل کې فرق او دې من اهل علم خلق په اسانه باندې پوي بیا عقل او بیا علم خلق نه پوي